بسم الله الرحمن الرحيم. باب صيام التطوع. دا باب دې په بیان د روزو نفلیو کې. ولې چې نوافل شي دا تکمیل د فرایض کوي. نو شریعت کې نفلی روزي مشروع شوي دي لپاره چې فرضي روزو کې کوم معیاري نقصان یې به پوره شي، مقداري به پوره کېږي. په نفلي مونځ باندې مقدار د فرضي مونځ نه پوره کېږي. مثلا یو سړی مونځ قضا شوی دی، وایي زه نفلي مونځ کوم او بس هغې کې به راشي که نه پکې راځي. دغه شان روژه قضا ده، نفلي روژو باندې نه پوره کېږي. ها معیار یې صحیح کېږي. لکه یو سړی دی مونځ کې صحیح مونځ یې کړی دی، خو چېرته څه سنت پکې پاتې دی، چېرته کله واجبات پاتې شوي دي، مکروه تنزیه ادا شوی دی، تحریمي ادا شوی دی، دوباره یې ونه کړو، نوافلو سره به الله پوره کړي. دغه شان روژه ورسره پوره کېږي. د نفلي روژې دپاره خاص وخت نشته دی چې دغه وخت کې نفلي روژه ده او دغه کې نه ده. یو څو ورځې دي، د وړوکي اختر ورځ ده، د غټ اختر ورځ ده، ایام التشریق دي، دې کې به روژه نه نیسي، نور هر وخت کې نیولی شي. بعضې خلک بعضې حالاتو کې روژو نه منع شوي، لکه عرفې روژه د حاجي نه نیسي. هغه شان مخکې تېر شو سفر په حالت کې دي، مجاهد د نفلي روژې نه نیسي. نور نفلي روژو ټول ټیم د نفلي روژو دی. بعضې اوقاتو کې نفلي روژې نیول د نور اوقاتو په مقابله کې افضل وي، لکه د محرم لسم محرم روژې نیول، عامو خلکو دپاره د عرفې روژه وغیره. د حدیثو کې دغه بیان کېږي. ګورئ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به روژه نیوله، روژه به نفلي روژې به وي، تر دې چې موږ به ویل چې ګویا دې میاشت کې له سره افطار کوي نه، ټوله میاشت لکه چې روژې نیسي. حتی نقول تر دې به موږ به ویل چې لا یفطرو، افطار نه کوي. او کله کله به روژه په میاشت کې نه نیوله نو موږ به ویل چې لکه سک دې میاشت کې لکه چې د سره روژې نیسي نه. بس دواړه امت ته طریقه ښودلې چې دواړه جایز دي. ويفطر افطار به کولو حتی نقول تر دې چې موږ به ویل لا يصوم دې میاشت کې روژه نه نیسي. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام پورا میاشت روژه سوا د رمضان نه کله نه دی نیولی. دا ځینې کې کېنوئ. مخکې موږ ته د حضرت ام سلمې حدیث تېر شوی و رضی الله تعالی عنها، همدا حواله هم ورکړې وه چې هغې ویل پوره میاشت به د شعبان روژه نیوله، او دلته دا وایي چې کله پوره میاشت روژه نه ده نیولې. دا اختلاف هم هلته مخکې ذکر کړی و. ورپسې ووره وما رأيت رسول الله ما نه دی لیدلی استکمل صیام شهر چې پوره کامله میاشت روژې نیولې قط کله مګر د رمضان یې نیوله، خو فرضي وه. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. زید دی روژې چې کومې نیولي که نه، په بقیه 11 میاشته کې نه شعبان کې نیولي دي. دوه سره حضرت عایشه بیانوي پوره میاشت یې کله روژې نه نیولي. دویم عامو میاشتو کې چې په ټولو کې زید دی روژې نیولې که نه، پوره نه خو زید دی ابا شعبان وه. وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله. دلته وصوبه مخکینو دواړو کلامونو تضاد شو. مخکې څه ویلو، نبی علیه السلام نه دی لیدلی چې پوره میاشت روژې نیولي، او ورپسې ویلي وو شعبان کې به یې روژې نیولي زیات دي. دلته څه وایي کان یصوم شعبان کله. ورپسې جمله که دغه مخکینی معارض نه جوړوي، ورپسې جمله خو ګورئ که نه، وما کان یصوم شعبان الا قلیلا. شعبان به یې روژې وکان یصوم، نبی علیہ السلام به روژې نیولې د شعبان مګر لږې به یې نه نیولې. پته نه لګي تاسو باندې تعارض پوه شولې. که مخکې رانه شي د اخري ته وګورئ، اخر کې کان یصوم شعبان کله وکان یصوم شعبان الا قلیلا. تعارض دی که ظاهره کې تعارض معلومېږي. ښه ورسې مختلف جوابونه کړي علماو. او ملا علي قري رحمه الله فرمایي کان یصوم شعبان کله. امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی، د عبدالله بن مبارک رحمه الله قول نقل کړی چې کله امر کې خلک د اکثر دپاره استعمالوي. څوک چې شپې ډېر عبادت کې خلک وایي ټوله شپه ایښي، وایي که نه وایي. څوک چې اکثره میاشت روژې خلک وایي ټوله میاشت روژې، وایي که نه. نو دغه شان تعبیر کوي. اگر چې علامه طبي بې رد کړی چې وایي کلو چې نه کلو، دا ول استدراک
جمعي افرادو لپاره راځي پیدا حصول د موجبي کلیه ده یاد هم دي کنه ولو خو د تاکید لپاره راځي نه حکم وایي دغه دا نه چلیږي اگر چې اخیره کې هغه ملي هم دا راځي دله مبارک ولا رحمه الله چې بل خبره کړې يصوم شعبان كله معنا دادا کله به ولني لسمه دي روزي ونی ولي کله به مين لسمه ولي یو کال به خیر لسمه ولي مجبوري تور مانی ټول به شي روزي ولي دا خو یو ځلنا یو کالي یو ورځي بل کالي بل ورځي بل کال بل انا ته به په دې مراد کلمه ډیرو تطبیق دی یا ډیرو ازما خبرو پیږي بهرحال بهتر راي کوي ولکه چې دا غلې مبارک رحمه الله وكان يصوم شعبان الا قليلا دا ورسره وسول کېدل صحیح دا چې ګوره مې شنه دی ولی لګي ما ته کړی دا مطلب څو ورځې به کې هوړې دي او کوم کې چې ټول راغلي نو اکثر ته مراد عبد الله ابن شقيق رحمه الله دا حضرت عائشہ شاګرد دی رضی الله تعالی عنها قال دا فرمایي قلت لعائشه ام المؤمنين تنوي اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله وردا امنګ چې کوم تطبیق کو دغه دلیل دی نبی علیہ السلام بروجه نیول ټوله مېش قال دهوي مالنت وصام شهرا كله ما تیرم نشره مبارکی چې بروجه نیول ټوله مېش الا رمضان هو فرضي بوا ولا اول وا خدا سم کلمې ذکر چې ټوله مېش یو ورځ بروجه نیولې روجه به نیول هغه مخابط ولا افتروا افطار انو دکړه دی اومش ټولي حتی يصوم منه تدې چې روزه به دی ولا یعنی هر میش کې به خامخا روزي نیولې حتی مضى لسبيل درجه مخبل لاړ معنا وفات شو وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله د خپل نبی رسول الله د تاسو وکړو یا بل کسو نبی رسول الله د تاسو وکړو او دا موجود هوا او سأل رجلا یا یو سړیو روي شکی دی چې عمران بن حسین د خپل تاسو کړه یا بل کړه دی او عمران يسمع او عمران اوریدل رضی الله عنه فقال برحل دا تاسو کړه دی بل کړه دا اوریدل دی موږ دې سره سکار نشته مسله دا دا وره نبی علیہ السلام ورته ویل ابا فلان اما سنت من سرر شعبان سرر ویل کیږي د هر شي اخر تکا سرارم ورته وي د میش اخره سر نه دی ځکه به پکې سپوږمۍ پټیږي کې خیر دی نو ورته وي اما سنت تا روزي نیولي من سرر شعبان د شعبان اخر قال او ورته وي چې لا معنی دی نیولي قال نبی علیہ السلام ورته فرمایي فإذا افطرت چې کله ته روزه ماته کی نفسم یومین به دو روزي ونیسه څه مطلب مخامي ونیسه هغه ځان پوهه کیږي انا فإذا افطرت چې کله ته افطارو کې د اختر ورځ راشي انا د رمضان میاشت ختم شي نبی د روزي دو ورځې ونیسه کنه د شعبان والا اوس به تعرض ده وای مخکې ویلو نبی علیہ السلام په اخر شنیمه شعبان نه پس روزه نه منع کړی یو مشک روزي نه بل حدیث کې ویلي یو مشک روزه کې ویلي فقط اصحاب القاسم او ته وایي چې د اخر شعبان نه دی نیولي فقار د شي نیولې دی نه دی د اختر نه پسې ونیسه تعرض معلومیږي بعض علماء ویلي دي چې اصل کې د نظر منلې و نظر کې حکم دار چې ویلي نشي خاص ورځ نظر منلې به بل وخت نشي او بعض وایي د عادت وو چې دا مې په اخر کې به روزي نیولې دي به له نیولې دوا ولدي دي نمي دي نو خلا دا بهتره ده چې خپل نفس یې ونیسه عادت خپل نه پرېږده دا مطلب شو اته لګي پیږي کنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان هغه د رمضان نه پس د روزو په اعتبار سره کومه مېش پټوله کې افضل ده نو محرم ده معلومیږي د روایت نه دا چې د محرم ټوله مېش روزي د بار افضل ده ټوله مېش اگر چې باندې خلک ویلي ولني یې سورځي دي خو صحیح دا ده چې دا ولني الله سورځو خپل فضیلت دی خاص به پکې د لسمه ورځي خپل فضیلت دی دا غینم زیات خاص او د مجموعه مې اشتعام فضیلت یو عمومي فضیلت د ټوله مېش دی یو د لسمه ورځو فضیلت دی
دا پسې زیاتي شو یو د لسمې دی هغه پسې نور هم زیاتي شو پته نه لګي پوه شوئ که نه اصل کې د دې ورځې روژه چې وه اول فرض و بیا چې رمضان راغلی هغې فرضیت ختم شو البته بعضې علما سنت مؤکده ګڼي افضل الصيام افضل الروجه بعد رمضان پس رمضان د روژې نه شهر الله المحرم ده لکه شهر الله یې ویلکه فضیلت ته یې اشاره وکړله میاشتې خو ټولې د الله دي لکه مخکې چې موږ شروع کې ویلي الصوم لي روژه زما ده ولې نور هر څه د الله نه دي څه د اضافت دپاره ده موږ مختصر کې ویلي که اضافت دپاره د څه تعظیم وي د دې میاشتې تعظیم ته اشاره کوي افضل الصلاة بعد الفریضه دی او افضل منځ پس د فرض مونځ نه صلات الليل د شپې مونځ دی لږ به وګورئ تهجد مونځ یادي تهجد مونځ افضل دی که سنت مؤکده افضل دی لکه د ماسپښین مخکې 4 رکعاته یا وروسته 2 رکعاته یا د سهار 2 رکعاته یا د ماښام کوم سنت دی یا د ماخوستن کوم سنت دی یعنې سنت مؤکده چې ورته موږ وایو نو د جمهور رایې دا ده چې سنت مؤکده د تهجد نه افضل دی دا راجح رائے ده اگر چې بعضې خلک قول کوي د تهجد د افضلیت د دې حدیث په وجه و جمهور به د دې حدیث نه څه جواب کوي دلته خو وایي که نه چې د فرض نه بس افضل مونځ د شپې ولا مونځ دی د دوه جوابه یو دا ده چې پس د فرض او پس د سنت مؤکده ونه دواړه یادوي نو بیا سوال او که دویم جواب جوړی خو دویم جواب د ضرورت نشي سوال جواب یې که سوال دا دی چې دلته خو پس د فرض نه سره پیدا دی سنت مؤکده خو نه دي ویلي جواب بیا خو ملحقات دي که نه د فرایضو اذا سقط څنګه دی کله چې یو شی نفي شي نو هغې فرع هم څه کېږي نفي کېږي هغې په ضمن کې ځای هم نفي کېږي د دغه سنت مؤکده و پس د فرض نه او پس د هغې د ملحقاتو نه چې هغه سنت مؤکده دي افضل مونځ په عامه نوافلو کې د شپې ولا مونځ دی دا مطلب دی بهرحال راجحه دا د سنت مؤکده افضل دي افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وتوابعها من السنن الى ذكر بعد الفريضة او بعد توابعها من السنن وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچي څومره مبالغه په طلب کې کوله د عاشورې د روژې دومره مبالغه د بلې ورځې په روژه کې نه ده کړې چې ویلې شي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم باندې لیدلی یتحرى چې مبالغه به کوله په طلب کې د صيام یوم د یو ورځې د روژې فضله چې به بغیر فضیلت ورکړی بغیر فضله على غیره یعنې داسې تلاش نه دی کړی چې د دغه تلاش په وجه باندې دغه روژې له بغیر باندې فضیلت ورکړی پته لګي په ترجمه پوه شوې که څه وایي ما نه دی لیدلی نبي علیه الصلاة والسلام چې طلب یې کړی د یو ورځې په روژه کې داسې طلب چې د دغې ورځې روژې له فضیلت ورکړی علی غیر بغیر باندې اوس پوه شوې که الا هذا اليوم دا ورځ ده بس دې له فضیلت ورکړی د دې تلاش زیات کړی کومه ورځ يوم عاشوراء لسم محرم وهذا الشهر او دغه میاشت د دې ډېر خیال ساتلی کومه میاشت يعني شهر رمضان وعنه قال لن هذا الشيء عبد الله بن مسعود زینو دی حدیث کې ګویا تاکید ته اشاره کوي چې څنګه د رمضان د روزې ډېر خیال ساتل د قشنې د محرم د لسمې خیال ساتو وعنه قال رضي الله تعالى عنه حين صام رسول الله نبی علیہ السلام چې کله روزه ونی ولدا عاشوري وعمل بصيامه صحابه ته امر وکړل چې تاسو هم د روزې راتلونکي کال نیسئ قال يا رسول الله الله رسول انه يوم چاوت ویل د الله صحابه ویل چې جی د لسم محرم د دې ورځې تعظیم هو يهود کې يهود نبی علیہ السلام دې د بوسم کړه ولې تعظیم کوي راوړي رسول جی موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړو فرعون غرق شو موږ هغه په شکریا کې نسو کا نستاسو نه غوځه تړین نږدې ډېر حقدار یم چې دا تابعداري وکړم موږ یې نیسو خودم راځي چې يهودي نيسي يهود خود مسلمانانو دشمنان دي مخالفت بس تاسو بهر حل کوو راتلونکي کال به ورسره نه هم نیسي صحیح ولسم ورسره یو څه ملګري کوئ نو ولې د یهودو د کفارو مخالفت دومره ضروري دی دومره
مشابهت یې دومره معنی دی چې عبادت کې هم ورسره شریک نشي وای نه شو قالوا يا رسول الله انه يوم دادا سی ورځ د يعظمه اليهود يهودي تعظیم کې نصارى تعظیم کې فقال رسول الله فرمایا لئن بقيت كذا باقي شمراتن کی کال د علاقہ بلین راتن کی کال تعالی اسمن التاسعه نهم نمبر سره نيسه ورسه درې صورت دي کې جوړيږي فقاو لیکلي افضل ترين صورت دا ده نهم على سم یو رسم درې وړاندې سي دیو نمبر جائز صورت او افضل صورت یعنی بلا کراهت افضل خدای ولکم چې نهم ولا سم یا لسم یو رسم دریم صرف لسم نیول دې د باندې چې مکروه ویل او چا د مطلق جایز ویل ګر کا افضل نه ده او صحیح ده چې بهتر ده چې ورسره ویلي چې او کچانه نیول صرف دام جایز د څوک ما باندې کوي زیات د زیات خلاف اولا به خلاف اولا معنا ده نه ده چې روجي دا فعل اولا نه دي لکه ځان پوهه کوي خلاف اولا دا چې یو سبب مرګره کړي وي کنه نو خبره وي لکه سره جنازې لاړ شي او به مقبره ته لاړ شي نو افضل کار یو قیرات ثواب یو ګټلو خلاف اولا کار یو کو سمانا مخکې بدلې ونو ډبل وګړي دې مطلب دا نه دی چې لکه صرف جنازې لاړ خلاف اولا دې کړي نه بدلې وي پته نه ځم هو نه وایي خلاف اولا د اغه نه کوم کې جزئیات فضیلت د غیر خلاف دی دا نه چې نه کولونه خلاف دی لسم اورز روزه نیول صرف لسم خلاف اولاد په نسبت د دې چې ولسم ورسره ونیسي په نسبت د دې چې نه ونیسي دې بار سره خلاف اولاد نفس نیول نه بار له اولاد وګورئ وانه رضي الله عنه قال حين صام رسول الله وعن ام الفضل بنت الحارث أن رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة نو إذا رفي فرص خلق خپل نس کې اختلاف وکړي چې نبی له سلام روزه ده کنه ده بعض یو روزه ده بعض یو نه ده ما ورته ویو لو خو ولګل ده پيو ما اوس په پته ولګي هغه څه وسکل پته ولګي ده چې ونه ان تمارو خلق جګړه کوله یعنی بعض مباحثه کوله خپل عند دې سره ایزمو والته دعنا في دورة في سام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت إليه بقدح فلي متولي لبن بقدح لبن فلي قيو وهو واقف على بعيره بني ولادو بعرفة ولادو معنى ده چې بس اوه دبر ولادو مطلب ناس لري ولادو یو ولادو بس خلک وی ولادو فشربوا ويسكن پته ولګیدل چې روزه نه ده د عرفه د ورځې روزه ما ویل حاجی د باندې مکروه ده کا اصل وجه دا چې د عبادت په وجه فرضي عبادت کې نقصان راشي عرفه ورځ خو حج په مسلو کې سخت مسله او ورځ وی دا حج په ورځ کې سخت عبادت دي بکی څنګه چې مو ویل jihad کې د روزه نه فري دي سی ولای کله اوسات چې ویل رتبه نفلي عمل بالکل پکار دی چې سړی وکي خدا سي نه چې کوم د دین افضل عمل لږه په پامال کې نام تو خلق څه کوي یو عمل کوي هغه په لکه جمعه کې چاله رنګ راشي ټول جمعه په وزن شهر باندې کا او به مخکې باندې وي شو جوړ نه صحیح مې دا دومره ګناه غنه وته چې خلق کوي ورته فاضل الصوت په مساجد دا هم هغه صورت دی چې قیامت د علامو نبی له سلام خو دي او صحیح براشي وي مصیبتونه تقریبا ولا چې د دې له سوال مت کې موجود شي نه پکې ده دغه نظر ته ګناه وکړه تاسو ورسې کنه نو نفلی عبادت بکی هو مطلب دا دی چې کوم د دین افضل عمل له په خراب نه کی نو حجی د دې وجنه مړه ده نو لکه یو حجی قوي حجی نيسي زمونه ناری کې نه بده ماري خو چون کې عام طور باندې سره خامخا متاثر کیږي دا واجب او فرضي اعمالو کې دې وجه نه دي نيسي نور خلکو لپاره دا خو بهتري د روزه ده کنه عرفه د ورځې روزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول روانه ده مخکې کړه رسمي کړه ګناونه په وی معاف کیږي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله ما نبي عليه السلام الذي صائما جرجين يولي في العشر قد
پلس ورځو د ذل حجه کې کلام دې کې روزه نه دی نیولې هغه دې ورځو کې روزه نیول خو دې زیات ثواب نه دي بلکې علماء اختلاف کړي چې دا لس ورځې بهتري دي چې د رمضان لس اخیری شپې بهتري دي هغه لس ورځې شپې بهتري دي نو تطبیق دا کړي چې دې تفضیل ویلي چې هغه دې ویلي حسین دا چې هغه کې کا اشفاد ليله القدر حساب کې به غاب ځلې دي هغه نو وسیله او به تداب ځلې دي عليه الصلاه والسلام او باقاعده حدیثو کې دي چې دې روزو فضیلت بیان کړي صحابه په دې عمل کوله دا و چې نبی رسول الله کلم نه دی ویلي علماء جواب کړي د خپل علم موافق خبره کړي ما ته علم نشته دا غي عدم علم خو عدم فعل دلیل نه کړه یار شکار یې نه کړي او چا ویلي چې ټیک د تسلیمو چې نبی رسول الله نه دی ویلي صحیح تسلیم لا مخکې جواب هم دی چې نو حدیثو کې اثبات دی د نفي او اثبات سره په مقدمه کې خو بهرحال درې که تسلیم کوم چې نه دی ویلي تسلیم یې کو نبی رسول الله والسلام باقاعده رغبت ورکړی دی قولی ته ورچې روزه نیسي موږ یې دغې پوهې نیسو دا فعل ته ورچې نه دي قولې دې مشترکه وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم لراله يسأل فقال كيف تصوم نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي دا الله رسول الله تاسو څنګه روزي نیسئ دا ډېر فضول سوال دی کته څنګه تهجد کیږي څنګه دا شي کې لګوسی بیانې ریا به راځي عام طور چې څو بیان دی سره تر لګوس کې څنګه تهجد کیږي اگر بیان کې ریا به راځي کې نه بیانې نو سره به تکلیف کې ورځي کې ور سوال دې کوم او جواب نه راکړي حاصل کې لانجه دغه کس څه چې دا سوال کوي دا سوال اس یو وای زه تهجد کوم نو بګم ته نه دیو ما دا به سره دې څه کار دی پته لګي به شو کې اگر بل فرض دې 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 ما بیا سره ورته وي ساري قسم دې ځینې نه کړي ساري قسم دې سپیڅار ما کې څه کار دی که اوس می کړی او هم کړی دی بلکې ګناه کړی میو بیان یو کنه خو ګناه ځات دی خو نور ګناه شو او کړي او کړي میو نیمه ما او د سیمه چې نه ویل کړی به موږ ګناګارې ته اوس ما حالي به جواب ګناګارې که بیان کوم ګناګارې مطلب ته زینا یې نه کړی هټیک د خو کړی یا بلکې و ګناه ده کړی سم جواب څه مطلب دې ته دا ګناګارې دي کله اظهار کوي چې کړی دا اظهار د ګناه په ګناه ده او ګدرو وای نه مې کړی د درو ګناه ده پته نه پوه شو یا کې دا صحیح چې دا بوکونه او د رنګې د منډوي صحیح صحابي نه یادو مدا اسیان خبره کوي اور ان صحابي د نبی اسلام بقا شو پته ولکه د نبی سوال نه دی پتا استعمال کې څه کار دی مفهوم یې لري چې الفاظ نشته د استعمال څه کار دی نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل ډیر کړی دی په حکمت بناو کله یو عمل ډیر کم کړی دی باندې کې حکمت وو دا فعل چې موږ ګرځي وګورئ كيف تصوم فغضب رسول الله وسشو من قول ذي بدي سوال فلما راى حركه حضرت عمر ذي غسوري ذل قال ذا الفزول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله ان الله جل جلاله براني سد الله الله ذو غسينا وغضب رسوله الله رسول ذو غسينا براني سد فجعل عمر حضرت عمر شروع يردد هذا الكلام وهذا كلام بار قوله حتى سكن غضبه تدري النبي عليه السلام موسى سرشوا فقال عمر وسقول اقص سؤال حضرت عمر كي وقص سؤال الفاظ بدليها وتوي يا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله تيني سيدي سينوي جدا کس مبارک سے میں چټول روجي قال جي ګور جواب ته نټي سوال جواب کوي چې ته نه وایي سائل لبکار دي چې آداب خیر وساتي قال لا صام ولا افطر ټول ورچ څوک روزه نيسي نه د روزه ونی ولا او نه د افطار وکړو نه روزه نه روزه کړو نه کوجه کړو او دوی نه روزه کړو نه بوزه کړو هغه بعض خلکو دا بخیرو عمل لري خیری کړی وتا بعض هم خلکو دې معنی دا لا صام ولا افطر معنا نه روزه ونی ولا معنی چې ثواب ورته ملاوي شي دې ثواب نه ملاوي کی ځان نه کارونه کې دې نه دا اوس ولا افطر او بوزم نه کړه کوجم نه کړه ولې حقیقت کې خو خوراک بند کړي په ځای او قال لم يصم ولم يفطر قال بلد تبوس کوي كيف من يصوم يومين ويفطر يوما هغه مبارک څه وي دوه ورځې روزه یو ورځې بوزا
قال نبی علیہ السلام ويطيق ذلك احد دیم لا څوک طاقت لري معنا ډېره مشکله ده خو ځکه قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما اغس مبارک سوي یو ورځ روزه یو ورځ بوزا قال ذلك صوم داوود دا یک نمبر کار دی داوود علیہ السلام نے سکھایا قال ورته وی كيف من يصوم يوما ويفطر يومين یو ورځ روزه دو ورځې بوزا قال وددت اني توقت ذلك زه خو چې الله معلوم د دې طاقت راکړي دي کې لګا پزان نرمیم دا ثواب هم دي ثم قال رسول الله فرمایل ثلاث درې ورځې روزي چې دي کنه من كل شهر داري ميش يوم او بيد رمضان روزه الى رمضان تبر رمضان پور یو رمضان دی روزه ونی ول بل دی ونی ولا هر ميش کې درې روزي دی ولي دا سې دې له ټول روزه ځکه یو نیک عمل باندې څومره ثواب ملوي لس نه کوي یو ورځ روزه باندې شي نه کلا سره درې ورځې روزه باندې شي نه کديش او د رمضان ناسم د پورا کار روزه شو او دا درې ورځې کوي دي بعض خلک وایي د حد مېش درې ورځې دي کوي ولي پر لپسې وي یو بل جدا وي بس کوي وي بعض وایي نه درته ایام البیز مراد دي یا نصب سور نسمه بيد الله سره سیدا دا اوس کوم ثواب دې ټول روزي نه کوي ایام البیز خیر نشته اگر ایام البیز روزي با چې بدا ثواب ملوي او دا غیر خپل سنتیت ولا ثواب ملوي ابيله خبره ده خدلته کوم ثواب ذکر دي چې ټول کال کوی چې روزي دا ټول مېش کې ذکر روزي ونی ولا او پسې روان ده خبره پته لګی تاسو په تدبیر پوه شئ فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفه اور بسید عرفه دورې ثواب احتسب على الله الله نو امید ساتم يكفر السنه التي قبله چې معاف کی کال هغه چې مخکې تیر شوی دغه ګناهونه وسنه الذي بعده وسی اورتن کې کال وصيام يوم عاشوراء چې احتسبو او ګمان کوم معنا مطالبه کوم دعا کوم د الله نه یو کفر سنه الذي قبله چې الله په ګناهونه مات کی بده سره هغه کوم چې مخکې کال کې کړی وانه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين پیر دورې روزي بارے کې د بوسو شو فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایي فيه ولدت پیر ورځ وځ پیدا شي او نه راځي چې روزي ونیسي شکریا پتا او فيه انزل علی ابن امام علی نزول شوی وحی بس یې ډېر خلک دا وایي چې داسې ویل نه دي چې د دې حدیث نوم جواب